د ټیک ټاک اکاؤنٹ په څنګه مونیټایز کوئ. ځینې کسان به مونیټایزیشن نه پیژني، نو کله چې تاسو د خپل ټیک ټاک اکاؤنٹ مونیټایز کوئ د هغې نه به بیا تاسو روپۍ چې دي دا به ګټئ. نن سبا به زیاتکر دا قسمه ویډیوګان تاسو له راځي چې د خپل ټیک ټاک اکاؤنٹ چې دی دا مونیټایز کوئ، خو د هغې لپاره به تاسو د یو اس ای اکاؤنٹ یا د یو کې یا د جرمني د دغې ملکونو اکاؤنٹ چې دی دا پکاري او په هغې باندې به 10,000 فالوور او 1 لاک ویوز چې دي دا به پکار. د هغې نه وروسته به ستاسو د ټیک ټاک اکاؤنٹ چې دی دا مونیټایز کېږي. دغه شانتې ستاسو عمر چې دی هغه د 18 کال نه سیوی، نو د هغې نه وروسته به ستاسو د ټیک ټاک اکاؤنٹ چې دی دا مونیټایز کېږي. نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه ښیم چې تاسو به د خپل ټیک ټاک اکاؤنٹ چې دی دا به څنګه مونیټایز کوئ. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو دې سیټ ته به تاسو ته د سکرین دا ریکارډینګ چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي. د دې لپاره به تاسو د خپل ټیک ټاک اکاؤنٹ چې دی دا به کولاو کوئ. چې څنګه تاسو د خپل ټیک ټاک اکاؤنٹ کولاو کوئ، په هغې کې به لاړ شئ خپل پروفایل ته. چې خپل پروفایل ته راغلی نو له پاسه د ګوټ ته به تاسو ته دا 3 کرښې چې دي دا به ښکارېږي. څنګه یو خپل پروفایل کولاو کو د ګوټ ته چې دی 3 کرښې وي، نو دغه 3 کرښې چې دي دا به تاسو ووایئ. چې څنګه دغه 3 کرښې ووایئ نو تاسو ته به دا اپشنونه چې دي دا به کولاو شي. په دې کې به د پاسنی اپشن چې دی دا به کولاو کوئ. کریټر ټولز چې لیکلی دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه یې دغه کولاو کړو نو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولاو شي. نو چې دا مخ تاسو ته کولاو شو نو تاسو به وګورئ چې ستاسو به دې دغه کې چې دی ډالر دا نښه چې دا کم نشان چې دی چې دا ستاسو په ټیک ټاک اکاؤنٹ کې شته که نشته. که دا پکې نو هلو به ستاسو د ټیک ټاک اکاؤنٹ چې دی دا به مونیټایز کېږي. نو دغه نشان چې دی دا به ووایئ. چې دغه څنګه ووایو نو تاسو ته به ورپسې مخ چې دی دا به کولاو شي. چې څنګه تاسو ته ورپسې مخ چې دی دا کولاو شو نو دا چې دی دا به لږ بره کوي. دغه شانتې لږ به یې بره کوي نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي دا اپشنونه چې دی به تاسو له درکړي چې 10,000 فالوور د دې لپاره پکار دي. دغه شانتې 1 لاک ویوز ویډیو ویوز چې دي د دې لپاره پکار دي، دا په 30 ورځو کې پکار دي. او دغه شانتې چې ستاسو عمر چې دی هغه د 18 کالو پورې چې 18 کال نه سیوی نو هلو به تاسو خپل اکاؤنٹ چې دی دا مونیټایز کولی شئ. او لاندې بیا سره پټه او سپین لیکل چې دي دا موجود دي، په هغې کې لیکلي ده اپلای. چې دغه اپلای ووایئ نو تاسو ته دا مخ کولاو شي. دلته بیا دا سره پټه او سپین لیکل چې دي دا چې دي دا به ووایئ. چې څنګه دا تاسو ووایئ نو ستاسو د ټیک ټاک اکاؤنٹ چې دی دا به مونیټایز شي. لکه ستاسو د ټیک ټاک اکاؤنٹ چې دی لکه څنګه اوس دا موږ ووایو نو بس په دې طریقې سره تاسو د مونیټایزیشن دپاره اپلای کولی شئ. 3 ورځې پس چې دی ستاسو اکاؤنٹ په مونیټایز شوی. خو که تاسو غلطیانې نه کړئ ځکه اول به تاسو خپل پروفایل چې دی دا به ګورئ چې په هغې کې پردۍ ویډیوګانې نه وي، کاپي رایټ میوزیک پکې نه وي. که دا قسمه څیزونه تاسو خېجولي نو بیا به ستاسو اکاؤنٹ چې دی دا به نه مونیټایز کېږي. ځکه تاسو ته ځینې کسان به اکثر وایي چې پردۍ ویډیوګانې چې دي دا راخلی ستاسو اکاؤنٹ به مونیټایز کېږي، پلانی چل وکړئ نو دې سره به ستاسو اکاؤنٹ چې دی دا به مونیټایز کېږي. نو دغه طریقې چې دي دا ټولې غلطې دي. دا غلطې دي. تاسو د څه وخت دپاره چې دی د هغې نه روپۍ ګټلی شئ، خو د مستقبل دپاره چې دی دغه اکاؤنٹ چې دی دا نه دی صحیح. لکه په راتلونکي وخت کې چې دی تاسو د دې نه بیا روپۍ نشئ ګټلی، ځکه هر وخت چې دی د دې مونیټایزیشن چې دی دا ختمېدی شي. نو د هغې لپاره به تاسو له اول خپل پروفایل چې دی دا به ګورئ او د هغې نه به پردۍ ویډیوګانې چې دي دغه به ختموئ. بل چې اپلای وکړه نو ستاسو اکاؤنٹ خو به مونیټایز شي، خو بیا به وروسته ستاسو نه آیډنټي ویریفیکیشن غواړي او ستاسو د پیسو سیټ اپ چې دی دا به غواړي. که د دغه طریقه نه درځي نو د دې په باره کې تاسو لاندې کمنټس وکړئ، په هغې به له جدا ویډیو جوړ کړم. او د اپلای کېدو چې دا هم دغه طریقه ده ستاسو ډالر چې دي دا به جوړېږي. په دې کې بیا تاسو خالي د پیسو سیټ اپ کوئ او خپل شناختي کارت باندې چې دی په هغې باندې به دا ویریفای کوئ. چې په هغې ویریفای کوئ بس تاسو ډالر چې دي هغه به ستاسو اکاؤنٹ ته چې دی دا به راځي. نو دغه ښه په اسانو سره تاسو د خپل ټیک ټاک اکاؤنٹ چې دی دا مونیټایز کولی شئ.